او دې کې تاسو لیدای شئ چې دا ولور کې په دې کې خاص قسم د نسوار ټایپ دغه دی چې نشه ده. نو یاره موږ د معاشرې ته څه ښول غواړو، موږ د معاشرې له څه امیج ورکوو چې یاره موږ په کالج سټوډنټانو له یو دغه له راځو او نسوار ورته کوو، فري افر کوو. ولې زمونږ دا ده چې دلته چې ته فري نسوار ورکې یا فري نشه ته ورکې دلته په کینټین کې، دا واړه خو به یې خامخا کوي. د ټول اول خو به زه خپل تعارف وکړم. زما نوم شافعت دی، د اکنامکس ډپارټمنټ سره مې تعلق دی. لکه څنګه چې تاسو نن ولیدل چې یاره زموږ په دې دغه کې یو نوی سکیم دغه شی دی چې یاره د یو سټوډنټ سره سیلفي وویستی شي او د هغه نمبر دغه شي او هغه له دا د نسوارو دا کوم چې دی نوم یې دی ویل او میډیم دا وله ورکړي او دې کې تاسو لیدای شئ چې دا وله ورکړي. په دې کې خاص قسم د نسوار ټایپ دغه دی چې نشه ده. نو یاره موږ د معاشرې ته څه ښول غواړو، موږ د معاشرې له څه امیج ورکوو چې یاره موږ په کالج سټوډنټانو له یو دغه له راځو او نسوار ورته دغه کوو، فري افر کوو. ولې زمونږ داسې دغه نشته یاره، زمونږ سره داسې سکیم نشته. نو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې یاره زمونږ سره داسې څه سکیم نشته چې موږ د سټوډنټانو له کتاب ورکړو، پین وله ورکړو، قلم وله ورکړو. که موږ وګورو نو زمونږ سټوډنټان چې دي خاص کر په جازي کالج کې د ډېر بیکورډ ایریا سره تعلق ساتي چې هغو قلم نشي افورډ کولی، هغو کتاب نشي افورډ کولی، ځکه چې د هغو فاینانشلي حالات دومره خراب دي چې هغو کتاب نشي دغه کولی. استاد به ورته کتاب ریکمنډ کوي خو هغه ځای نه کتاب نشي اخیستی. نو پکار دا ده چې موږ هغو ته دغه وکړو، د کتاب دغه وله ورکړو، داسې سکیمونه وله وباسو چې موږ ورته د نشې او ایمیج نسوار وله موږ فري ورکوو. موږ دا څه ایمیج پرې دغه ته ښایو. پکار موږ له دا ده چې موږ داسې قسمه دغه په کالج دغه کې پرووایډ کړو چې دا سټوډنټس چې دي دا پکې فیسیلیټیټ شي او سټوډنټ چې دي هغو ته ښه ایمیج ورته زموږ د معاشرې هم دغه شي او د دې نور دغه ورته میلاو شي. زمونږ هم دا خبره ده چې دې کینټین ته دا کسان مثلا راځي او دا د نشو یو قسمه یو نشي پروموټ کوي. نو مونږ وایو چې دې په ځای یو کس راشي کتاب دې راوړي، څه قسمه مونږ انفارمیشن والا کتاب دې مونږ راوړي، پینونه دې راوړي. ځکه دلته زموږ سره ډېر غریبانان دي، په هاسټلو کې پراته وي اکثر. نو د هغو سره دونه دغه نه دي راځي نشي پروموټ کوي. نو په کار دې له دا ده چې دا کینټین دې په خپلو قبضه کې ولې کړي چې په دې کینټین دې پی ایم ایلان ولګوي چې کم از کم د نشې والا دلته نه راشي چې خپلې نشې نه پروموټ کوي. او بله خبره زمونږ مطلب دا دی، زمونږ د خبرې نه مطلب دا دی چې دلته د نسوارو او د سګرټو د منع کېدو دپاره پکار دی چې دلته څه پین راوړي، څه قلم راوړي، څه کتاب راوړي مونږ له چې هغه پرې ورکړي چې دا واړې وګوري، څه انفارمیشن ورته حاصل شي. نو زمونږ انتظامیې ته دا درخواست دی چې تاسو پلیز په دې شي غور وکړئ، په دې ایک باندې غور وکړئ چې دا کینټین ته دا فري نسوار، فري سګرټ دا دلته نه راځي. دا د کالج ایریا ده، زمونږ خواست دا دی چې دا نور نه پروموټ کېږي. او انشاءالله دې خلاف هم مونږ په سوشل میډیا باندې اواز چوته ونو چې زمونږ څه کېږي چوته وګورو، ځکه چې مونږ په خپله نه کوو نو مونږ چې دا بل هم نه کوي. بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاهد خان دی، زه د سوسیالوجي ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. څنګه چې تاسو پته چې دلته کې کالج کینټین کې څه کسان راغلي دي، هغو خپل پروډکټ خرڅوي دی او هغو دې ته نوم ورکړی چې دی ماډرن ټایپ اف سنپ دي، یو قسمه نسوار دي او دې کې نیوکوټین دي. خلک داسې ګایډ کوي وایي چې دا نیوکوټین دي، نیو ټایپ دی. زموږ ټول نه غټه بدقسمتي دا ده چې یاره دلته کې د حکومت ذمواري دا ده چې دوی یو ریډینګ کلچر ور پروموټ کړي، بکس باندې دوی سبسیډیز ورکړي، وړو ته بکس ورکړي. دلته چا بکس ورنکو، دلته چا پین ورنکو. نیشن چې ترقي کوي دا په ایجوکیشن باندې کوي. دلته کې چا داسې قسمه اکټیویټیز ونه کړو چې هغه د خلکو ته پلیټ فارم جوړ شي او هغه د دوی کوم هیډن کوالټي چې هغه پالیش شي. دا نشته خو بس راغلي دي څوک چاله نسوار ورکوي، دا یو پروډکټ راوستي دي او د دوی چې کوم د دوی دا کمپنیانې دي د هغوی یو قسمه مهم چلی. او موږ د دې کالج انتظامیې ته او خاص کر د دې چې کم کسان دي چې په دې باندې خلاف د دوی اګینسټ ایکشن واخلي او د دې روکتام وشي. او حکومت لم دا پکار دي چې یو قسمه ریډینګ کلچر ور پروموټ کړي چې په وړو کې اویرنس راشي او د وړو دا کم هیډن کوالټي سي دا پاتې شي. چې بل فیکټر انوالو دي کنه جی، دې کې دم سره پور پیرنټینګ دی یا مو پلار ورته داسې دغه نه کې امپل ټایم دوی نه ورکوي یا د هغوی میس ګایډنس دي. دلته کې راشي د پیر ګروپ چې کوم دی کوم همزولي چې دي هغه صحیح نه. بیا د دې کې ملټیپل فیکټر دي.
خو دلته کې دا د چې یاره دا د کالج انتظامیې له پکار دي چې دې خلاف اکشن واخیستی شي او د دې اقدام